عزیزانو یو عجیبه خبره بله ده په دې پیښور کې یو جماعت ته د قادیانانو داغه یو امامو قاضی یوسف به ورتوی د مردان نه براتلو دلته به قادیانانو ته د جمعې منځ ورکول اتفاق داسې وشو چې زمونږ علاقه کې یو سړی و هغه په دې پی ډبلیو ډي کې یو اورسیرو هغه سره آشنایي جوړه کړې و هغه قادیانی و هغه په صدم ما مچولې او ما ته وی چې زه قادیانی کېږم مالو شک کېږي نو وی چې تا خو نور څاډو نه وینم مال خبره دادا چې انشاء فلیؤمن و انشاء فلیکفر کله چا خوخی مسلمان دي شي او کله چا خوخی کافر دي شي په پاکستان کې هر ورځ دنیا څوک سوشلسٹ کیږي او څوک کمیونسٹ کیږي او څوک يهودي کیږي او څوک عیسائی کیږي او څوک آرامي کیږي او څوک سکیږي څوک سکی تم یو آرامي پکې صحیح قادیانش هغه وی چې یا بته دې قادیانانو سره باس کې او یا زه قادیانه کې زما پلار ژوندې او خدای دې وبخي هغه ماته وی چې ټیک ده کنه کته دې قادیانانو سره باس نشي کولای بیا تاړو مولا نه ما وی خدره میدان ته کوي ټیم ولا فکس شو او 2 مليان دا غوي یو دا سیول کوارټرو کې چې کوم جماعت ته د قادیانانو او یو په مالګو منډي کې چې کوم کوسنه نوته دا چاغه ته څه محله وي خدای خبر ګل باچاجي دا کڅ دا اغه کې د قادیانانو چې کوم جماعت ته هغه قاضي یوسف او د دې سیول کوارټرو د جماعت امام دا دواړه د شپې راوستو ماسختن 8 بجې تقریبا خبرې شروع شو خبرې چې ما غي سره وکړې نو په دې نتیجه ورسېدم چې دی کې علم نشتا دا ډکوسلې مار دي نو ډکوسلې مار سره به ډکوسلې ماری کې ما ورته وی چې خبره دا لکه تاسو اوس باس شروع کوي د پیغمبرانو او بیا دا باس راضی په قران او په حدیث کې بیا د قران متعلق خدای ویلي دي چې لاس به ورته نه لګي چې سو پورې دی او دس نه کړي نو مونږ او تبا ول په دی او دس ځان پویو چې په او دسم سره پویګو خو بیا به مخ کې قران ته ځو او که په او دسم سره نه پویګو نو بیا به قران ته مخ کې نه ځو ما ته وی چې په او دسم نه پویګو د قاضي یوسف راته ما او دسته عربي کې څه وایي و او دست عربی کې وضو وي مالدا لفظ وضو که وضوش یا ویزوش وضو وضو ویزو پزور په پیخ او په زیر سره که وضو شي نو څه معنا شو او که وضو شي پزور نو بیا څه معنا شو او که ویزو شي نو بیا څه معنا ما ته وی دا سره پکې نور لغتونه کم دي مال په ایمان دا درې واړه پکې شته ویزو وضو او وضو ومن خو به دا یو ټکه په خوانس د دې چې وضو او دس کول ته وی مخلاص وینځلو مال زما په خوانس د دي چې وضو مشتا وضو مشتا او ویزو مشتا اوس به زر توخه ول بدا پرېد مال دا ځکه نه پرېدم چې ته په داس نه پوهېږې نو قرآن ته به لاس څنګه وایي ول ښه په دې زه نه پوهېږم خلاص شو هغه ټیکهدار ناستو چې څوک قادیانې کېده ما ورته وی چې لږ مخکې به لاړ الحمد لله رب العالمین د دې نه مخکې څه شی دی وی بسم الله ده ما د بسم الله الرحمن الرحیم په اول کې کم حرف دی ویلې بی دا مال د بی ابتدا بیا په کم حرکت شوی دا ویلې په زیر ما وی الله د قران ابتدا په بی ولې وکړه او د بی بیا په زیر ولې وکړه بسم الله ولې ونوي یا بسم الله ولې ونوي بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ولی للگل شو ما تل تباس نہ کیسے آڑے اچھے پدیم پوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے
او رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر راضی کنه راضی مال نه خبره دا چې دا ټول خبره د قران منس کې راغلي نو چې تاول د قران به او د به زیر نه پیژنې نو د قران منس تاسو په ایمان وای چالب بیتیس چانی ویلی الحمد ویلی اول با الف بیتیسی سپارا وای اینا رستو بیا الحمد شروع الحمد چې شروع کېم نو الف لام زر الو حیم زر حم او دا الف ته او دا لام ده او دا ب ده او دا ح ده او دا جیم ده او دا دال ده دا حروف دي چې نه پیژندلی الحمد چا په دنیا کې دا سکړی دي چاله بیتی نی ویلی الحمدلله ویلی او قران د منځ شروع کړي او د قران زده کړي یو مولا دا سه وخایا یو قران خان دا سه وخایا شروع به ابتدا نه کړي بل یو دراز خبره درته دا قران پیغمبر په درویش کاله کې زده کړي په درویش کاله زمانه د نبوت کل درویش کاله وا بیا د قران نه سیوا نور ټول کتابونه چي دي یکدم مکمل کتاب بد اسمان نراغه او پیغمبر ته ورکړش پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې په سلوي ختم کال شروع شو او په جبل رحمت باندې په درويشتم کال باندې الیوم اکملت لکم دینکم باندې ختم شو درويشت کال پر رسول الله لګیدلی دی او دا قران په درويشت کال کې زده کړی دیکھ راز څو دیکھ راز داو چې نور کتابونه یکدم راغه وقتی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم ختم شو بل پیغمبر راضی بل قانون برازی بل راضی بل برازی بل راضی بل برازی په دې درویش کاله دې د پاره ولګید چې دا قران د پیغمبر او د صحابه پر رګو رشک نه نوزي او بیا په دغه تنظیم باندې بل توخی ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې چلی د نرستو بل کتاب نه راځي د دې داسې خبره شو لکه یو ماشوم ته استاد تراولی چې جید ته قران وخای او ماشوم ته استاد شروع کې الحمدلله رب العالمین ها 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 ورس په 13 کې او په یو ورس کې من الجنه والناس تورسی دا قران به ماشوم ته زده چې سو پورې 200 کاله پې نه لګول او 200 کالم قران به الز دکی په 200 کاله کې به خالی حرفونه او پیجنی زور زیر غړوندې پیش وغیرہ وغیرہ دا به پیجنی تاسو دا جمعات کې چناستي مولانا سیوا تاسو وایي چې وقف لازم وقف جائز دا پیجنی وقف لازم چاته وای وقف جائز چاته وای وقف بکم ځای کې کې وقف بکم ځای کې نه کې دا ټول د قران خانو ته ورځي قران مېله دې تلاوتونه کوي او دا پیژنې اخفاء بکم ځای کې اظهار بکم ځای کې غنه بکم ځای کې مد بکم ځای راکاږي دا غیر قرات وین کی خلق مليانم په نه پوي مولا ډېر کتابونه ویلي نه پوي تاسو ګوره الحمدلله رب العالمين الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين اواز ولا الضالين کتابونه ویلي علماء او د قران ځان له علم دی چې هغه نه ویلي د قران حروف نه پیژني په دې درويشت کاله د پاره ولګید چې دا شی د دې خلقو پر رګو رشک راسخ شي ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې بیا چلی خمخ کې لار شل الحمدلله رب العالمین وای ورپسې و الرحمن الرحیم نا الرحمن ده الرحمن الرحیم دا الف لام دی پکې ولی پرې خو کدا الف لام قران ده نو تاویل ولنا که قران نه ده نو پکې لیکل ولې ده اصل کې ده الرحمن الرحیم مونږ څنګه وایو الرحمن الرحیم کدا الف لام قران ده نو پکې ته وی ولنا او که قران نه ده نو پکې لیکل ولې ده ځکه چې غیر قران خو قران کې نه دی لیکل ول دا څه د منطق خبره بدبخت ده د منطق خبرې نه دي دا د قران خبرې
زمخ کې لار شه. خاتم و خاتم په معنا د مهر، معنا د مهر، مهر اعلی پشي لګي چې لاندې شی کامل شي. اوس خدای په پوهیږي چې تاسو مهر هم پیژنئ کنه پیژنئ یا کنه جی. دا کوسړب منبران خو هم لیدلی، دا کونسلران چې دي دا چواریانو جمعداران دا پیژنئ. دله خو هم چېرې درخواست وروړی نو دم یو د بارډر د صوبیدار غوندې یو مور ساتلی کنه جی، نو هغه په مور درته وی او درې کې نو مور دا معنی چې دا ستا درخواست مکمل شو. چټای وګوره ډاکخانه ته چلاړې شو نو مور پیاله لګي چې اول چټای بند شوی، خط کتابت پکې مکمل نو ډاکخانه په مور لګي او مخ کې روانه بهر تقدیر. د مهر مطلب دای چې دا شی مکمل شو، کمپلیټ شو، بند شو. نو که خاتم په معنا د مهر وی نو د دې دا معنا چې د 1,40,000 پیغمبرانو سلسله چې را روانه وا رسول الله داغه مهر شو، بند شو، دین رسته بل پیغمبر نه راځي. تاسو خیال راغی. یو لوی حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او د 1,40,000 پیغمبرانو مثال داسې ده لکه یو کور وی بالکل مکمل کوری او هغه کې د یو خخت ځای پاتې وي، د یو خخت نو یو خخت زومه نو چې زه په هغه ځای کې کېښوشم کور مکمل شو، د نور کار گنجائش پکې نه دی پاتې. تاسو خیال راغی. دا د پیغمبر فرمان. بل فرمان دی د پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. ز خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما نرستو ببل نبی نرازی. اس عربی گرامر کے وګورئ لا نبی لام په څلور قسم راځي عربی کې. لا نفی ده، لا نهی ده، لا مشابه بلیس ده، لا نفی جنس. اس دلته دا لام چې ده لا نفی جنس ده. لا نبی بعد، لا نفی جنس دا معنا لکه زوم چې لا رجل فی المسجد، په دې جمعات کې سړی نشتا نو چې یو طالبم پکې وي نو زما دا خبره به رښتیا شي. ها خبره پوهیږئ چې یو طالب په دې جمعات کې وي او زه وایم چې په جمعات کې سړی نشته نو رښتیا بشي. اوس بله خبره ده چې زمونږ د پاکستان ښځې چې دي چې په لاره رواني ګیرې والا وګوري وایي خورې سړي دي، هغه سړي نه دي، شیخان دي. د پاکستان ښځو ته سړي شیخان او د سړي نه ښکاري. دا مونږ ورته سړي نه وایي سړی دی، سړی نه دی ملا دی، یعنی ملا سړی نه دی چې د دوی غوندې اجرایي هغه سړی دی. تاسو خیال راغی. مونږ چې کوم ملکی اوسېږو دې ملکی ګیرې والا یا پرتوګی چولی یا کمیس چولی سړی نه دی. لیکن عربیت کې ګوره لا رجل فی هذا المسجد، په دې جمعات کې سړی نشته، سړی نشته. نو یو طالبم چې پکې دا جمله نه صحیح کی، دا الفاظ نه صحیح کی. تاسو خیال راغی. یو سړی چې اوس لا نبی بعد زمانه رستو بل نبی نه، د دې دا معنا چې نبی نامه نو معنا رستو بن. اوس ورپسې پیغمبر بیا وایي چې ولا رسول بعد، معنا رستو بل رسول ابني خو لا نبی بعدی کافی وو. اوس رسول او نبی کې لږ فرق دی. نبی عام دی او رسول خاص دی. هر رسول نبی وی او هر نبی رسول نه. رسول هغه ته وایي چې ان نبی هم وی او قانونم ورسره هغه ته رسول وایي. نبی هغه ته وایي پیغمبر وی قانون جدیده ورسره نه دیتا نبی وایي. نو رسولان کل 300 صد پاسه لگ بگ دی او نبیان 1,24,000. د نبی کار څو؟ د نبی کار داو چې د رسول نرستو به بیا نبی پیدا کېده نو هغه به د رسول د دین دعوت خلقو ته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت علما دا پشان د انبیاء او د بنی اسرائیل دي
لکه بنی اسرائیلو کې با نبیان د رسول د دین دعوت خلق ته ورکولو دا سه زما د امت علما دي علما خو ار زمانہ کې لوی خلقی او د دین خدمت چې کوم علماو کړي دي داغه مثال دنیا کې نشته اوس بیا خبره ده چې پاکستان کې سلګ ډېر مونږ کې بده زیاوله کې سملای میں سملای تم تلی خو دا یاد لرئ چې کم پسبګ نه درنیږي د یو کس نیم خویدو را خویدو سره د دې دا معنا نه ده چې د ملک نه علما ورک علما اوسم شتا بیا بم وی بیا بم وی بیا بم وی علماء حق په هر زمانہ کې به وی او هغه د چا یو مقوله ده فرمایي چې دا تصور مکوا چې زنګل به وي او زمری به پکې نه چې زنګل وي نو لازمه ده چې زمری به پکې چې دنیا آبادی نو علماء حق بم پکې وي یکا دوکا خوا کې دو سره دین باندې فرق نه پری تاسو خیال راغی نو ارزاو چې علماء کم خدمت کړي ولا رسول بعد علماء پشان د انبیاء د بنی اسرائیل دي نو د نبیانو کار بداو چې د رسول دعوت پیغمبر د دوارو انسداد وک چې لا نبی بعد ما نرستو چې نبی نامي اب نه ولا رسول بعد او ما نرستو چې رسول نامي اب نه نب رسول ما نرستو راضي او نب نبی ما نر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد اتا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت هغه چې وا فالج والو نو او داسې کولو او چې لاس می درون شو نو پول شم پزان چې فالج والم نو ما وې چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی دا لاس به میاسم بیا کار نه کوي خو چې په اخر وخت کې پیدا نقشه جوړ کم چې لا نبی بعدی ولا رسول عزیزانو ما ته وایي چې دا ته مونږ سره د قواعد خبرې مکوا مونږ قواعد نه پوي مالکم سره چې د کومې جبه قواعد نه پويږي هغه سره بیا په هغه جبه نه پوي پاو دست نه پويږي الرحمن الرحیم ته نه پويږي بے داغه زیر ته نه پويږي لا نفي جنس او نفي نهي ته نه پويږي بس خو چې ول دا باس به ملتوی کو چې ملتوی کو دا ټیکادار پلار ناستو کو تک تلاس ول لټوت واډي په غراس چې ویوال ما مزمان دي میرے پتر نو کافر بڑاندن لاړه غسړې اوسم ژوندې ده خدای بچ کو د قادیانی تو تاسو خیال راغی ما یو خبره کړې و چې په هغه زمانہ کې حکومت ولې د قادیانی سرپرستی کوي ودی رمضان ته کوي د دوی دا پوپان چې دي رمضان ته کوي چې باسکو کله دوی دا ثابت کړ چې مرزا رښتیا پیغمبرو نو چرته چې مونږ یو لک سلیری زره پیغمبران منو نو په دې یو منل خو زمون کور نه ورانی دا به پکې ومنو کړ یو لک سلیری زره ما منلی دي نو دا یو به ولې نه منو او دوی رمضان ته کوي چې باسکو سره خبرې دا یو خبره مې په پاړه چنار کې کړې و چې دا شیعه میدان ته کوي کسینه والو کې جنتی نو موږ ولې سینه نه وهو د جنت لپاره دوی کمی صباسي معلوم ور سره پرتګ مباس خو یو شی براته خای چې په شیعو کې دا جنت هم د غریبانو خوخته چې سینې په والو بیړي ځان لغر کړه سینو نه دا تیکي والو زه ویني تراماتي او زنجیرونو جنزیر زنی چې دا غریبانه کوي مالدار شیعه او د شیعه مولیان خالی په توره جو بزان خلاص کړي او یو سپیر ځان لنه ور کوي نو دا جنت ستاسو د شیعه او د مولیانو بدی شي یا د مالدارو شیعاګانو بدی دوی خالی دغه چل کوي په جلوس کې روان او د غریبو په ځان رہیږي غریبو شیعاګانو والله دا خبره خو ټیکو کړه مالیا دي د مولیانم کمی صبح سیا تاسو ځان مواهی خدایم بیړه غرکړه بس قوم روچت شو مولیانو ته چې یا به کمی صبح سیا مونږ ځان نه و په ما مارشل الله کې صاحب کیس دایر کو
مارشل لا کې چې د شیعه کې تفریقه واچوله او پلان مارشل لا والا دلته ما په سراله وې تا باندې کیس دار شوی دی مال رمضان ته کوي کنه رمضان ته کې دا تور جوبو والا صاحب دا قبوی جوبې چې چوری رمضان ته کې چې خبرې وکړه که زه پرشم زه شیعه کېږم چې خالی په سینه وه کال 12 میاشتې آزاد ګرځه که په خروس ورېږي او که په دروس ورېږي کنه جی په دې 10 ورځو کې یو څو ورځې هاي هوی هاي هوی هاي هوی دغه وکړه بر جنت ته لاړې ما څه کار دی چې کله منځونه کوه او کله جیلونو ته ځه او کله څه بیړي غر کېږه او کله دې مردار قوم سره دې واسطه ده څوک وایي هغه د قادیانی شم څوک وایي څه شم په دې قهر اخته یو بس یو 7 ورځې به ځان کاکو هاکو هاکو کوو تک جنت ته به ځو زه شیعه کېږم